خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال. نمارو سو جمعون میں دے نصیحت او دا تذکیر پا بنیاد دا تیوسو خبری شروع کڑے وے. نزن کدن دا قبر زندگی، دا قبر نپاسیدل، او د حساب کتاب د میدان خبره او بیا 13 جمعه د دوزخ بعض حالات میں ذکر کړي. نن میرے تر سورۃ الرحمن یو سو آیتونه وې. د دې آیاتونو کې الله پاک د جنتونو ذکر کړي او دا جنتونه الله خپل نیکانو بندگانو له مقرر کړي دي. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما خپل نیکان بندگانو له هغه خوشاله مقرر کړی دي ما لا عین رأت، یو سترګې د هغې تفصیلات نه دي لیدلې، یو غوږونو د هغې پوره تفصیلات نه دي اورېدلې، او نه د هغې تفصیلات او د هغې خوشحالی د انسان زړه کې تېرېدی شي. دا د خدای نیکان بندگان څوک دي چې الله دا خوشاله مقرر کړی دي او دا جنتونه الله مقرر کړی دي؟ دا هغه خلق دي لمن خاف مقامه رب جنتان چې دی دا په خپل لکه دا الله یې رسای. ما 13 جمعه او بل جمعه درته و چې دا یره لکه ساتي چې الله سره به د قیامت میدان کې ودرېږم، زبا الله له جواب ورکړو چې دا زیاره ازله کې رااله نو بیا غي د پاره باغونه دي، جنتونه دي. او په دې آیتونو کې ما تاسو ته دا جنتونو ذکر وکړو. الله سوي دا الله انسانانو ته یو پیریانو ته وایي فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے پیریانو، اے انسانانو، تاسو دا الله کم نعمت نه انکار کوي او د خدای کم نعمت دروغجن ګڼئ. موږ د خدای یو نعمت هم دروغجن نه ګڼو. حضور پاک صحابہ تو فرمائل بیدا صورت میں بیگا پا پیریانو تلاوت کو. ما جسنگ تاسو تا دا جنت دا بحث تلاوت کنو حضور پاک فرمائی ویدا ما پیریانو تا تلاوت کو. دیر خکولی جواب ریکرا کردے دے، دیر خکولی جواب راکوی. تاسو آگا جواب را نکو چی ما بکلوی چی فبأي آلاء ربکما تکذبان، چی تاسو دا خدای کم نعمت دروغ جن گنے، دا کم نعمت دروغ تکذیب کوئے. نو فیریانو بسوی لا نکذب بنعمکا ولا نکذب بآلائکا یا رب. خدای منستاد دا نعمت تکذیب نکو، منستاد نعمت تا دروغ نوائیو. دا مو حقیقت گنو جستا نعمتو نشتا پا دنیا کے امراکے او پا خیرت او پا جنت کے امراکے. نو تاسو بمدا سے مونگ بمدا سے وایو کہ اللہ منستاد دا نعمت تکذیب نکو پروردگار. تا چې کم نعمتونه موږ له دنیا کې راکړل موږ اقرار کوو خو موږ شکر ادا نه کوو. او تا چې کم نعمتونه د جنت په شکل کې او د جنت د خوشحالو په شکل کې موږ له ساتلې دي، الله موږ منو، زموږ ایمان دی، موږ تصدیق کوو، تکذیب نه کوو. ورسره ورونو دا سوال وکړو چې خدای دې سورۃ الرحمن کې او قرآن شریف کې د کوم جنتونو او د جنتونو د خوشحالو ذکر شوی دی، نو الله موږ جزانانو له مفت کې راکا پروردګار. زمون اعمال د دې قابل نه دي، زمون صدقات د دې قابل نه دي، زمون منځونه او زمون روزه د دې قابل نه دي، زمون ذکرونه او زمون ایمان د دې قابل نه دي.
مون هغه چې د الله عبادت نشو کولای کوم چې د الله د شان سره مناسب دی مونږ بسیو حدیث کې راځي چې الله د اسمانونو ټول د فرشتو ډک کړي دي یو ځل یې فرمایل اتت السما اسمانونو چنګار کوي او مناسب دي چې دا چنګارو کې یو لیش زیاده سینې ته چې فرشتہ په الله ته په عبادت نیولا سجدو پر دیری الله پاک تا نو چې کله اسرافیل علیہ السلام پیله و یو قیامت راشي دا فرشته به د سجدو نه سر اوچت کی پر رکوع چې څوک دی غیبه د رکوع نه سر اوچت کی چې څوک په کم عبادت کړي دا غ عبادت نه بسرونه اوچت کی او سبا وای دی فرشتو کله نه عبادت شروع کړي مړه زمون بس عبادت دی فرشتو هغه وخت نه عبادت شروع کړي چې د ازمکه لا نه و پیدا او داسې عبادت کی چې نه ولا خوب راځي نه ولا ستړي راځي به نه ستړي کیږي آیا سمو نه ډوډۍ ته حاجت لري نه د سماعت ته حاجت لري نه غم خاده ته جشتونه خواهشات ته جشتا یو شان عبادت کی لکه مونږ چې څنګه یو شان سای خوب کې مثال او په وی خمسای دقه عبادت کې یو شان بیریا د الله د شان مناسب لیکن چې سر وجد کې شپېلې سره سبوي سبحانك یا الله ته د هر عیب نه پاکي ربنا یا ربنا اذا منغ ربا ما عبدناك حق عبادتك الله ستاسو د شان مناسب عبادت مونږ نه کړی غیبه وای موږ له سي عبادت نو د خدای نه به یو امید ساتو چې الله ایمان دې را نصیب کا الله دین سره دې موږ نصیب کړه الله منځونو سره دې موږ دې نصیب کړه عالمانو سره دیندارو سره دې موږ دې نصیب کړه نو خدایا دا یو سوال بدنه کو چې پروردگار مفتو کې دا ارستا مفتو کې را کړی دې مجانن نو خدایا مونږ ته سوال کو مفتو کې را لږه جنتونه راکړه او د جنت دا خوشاله مفتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نیکان خلق خو اول کې جنت ته لاړي او چې کم بدن ګناګاران دي دی به دوزخ کې غوټي خوري چې پاک شي نورو به الله جنت ته وباسي او بیا به الله پورا سزا نه ورکړي چې د منځونو نه کولو سزا ده او د روجو نه نیو سزا ده او د حرام خورې سزا ده سنا سبا عالمان سفارش کوي پیغمبران به سفارش کوي شهیدان به سفارش کوي عالمان حافظان دا بکي او دا برورو دا خلق الله سبا سزا ورکي سبا د سفارش په ذریعہ نرمي کوي نو باسي به جنت تا پټولو کې اخیری سړی چې الله جنت ته وباسي اخیری کسب دی با الله رو باسي نو د جنت په غاړه د دوزخ په غاړه به کېږي چغه وو یا خدای ما خور دی دوزخ نه وباسا چې وې باسي د دوزخ په غاړه به کېږي نو لکسات بده چپی چپ نو بیا وو یا الله د دوزخ کو اوس وځول زما مخ اوس وځو پروردګارا لګ دا مخ خو زماره د دوزخ نه واړه الله به تو فرمای دا کار به کوم خو بل سوال به وکي وینا بل نکو وعدیب او کی قسمنا به وکي چې الله بل سوال نکوم خدا مخ ملک دوزخ نه واړه دې توس وزول والله به ولا مخ واړی نو چې واړی نو یو اونه به تخکار شي دا غي سوري به هغه سره به وبي دې بلکې وي چې هو سوال مې نو کمزور کړي دي چپ پای غږ باندې کوي شرمېږي با بیا وو یا الله دغه اونې تخمل بوزا اے بنی آدم بل سوال باو کې دیړه کې سوچ کوي چې بل څنګه وکم قبل کومه سن الله غصه شي چې دوزخ نه مې وست بیا سوالونه کې الله بل سوال نه کوم خدای دا یوم قبول کا دغه لګي وبدي یا خدا به وستم دوزخ کې وبکم دي او دې سوري تبلکینم الله وی بل بو کې الله لبعهود او مواثیق توبه قسمونه بقری کې بل نکوم الله زما توبه وعدکم نو الله به فرشتو ته حکم کې پرېږي دي هغه اون تبلال شي دغه سوري تبکین هغه وبو اوس کې یخي ربه یخ دا تاونه خلاص شو د تند نه خلاص شو ګرمه نه خلاص شو د اونې سوري تکې ناس چې ځک نظرو کې بل داغه نه غټه ونه بو تخکارې ابد دې نه ګوري
دا غیو ببر دین ډیر اعلاوی خشتبی دی بڑا کی وی چې دا می سغلطی وکړه چې دغه می غوښته وي یاره ما ځکه ونه غوښته چې ته الله غوسه نشي چې ما دون احسان د سره وکړه پکې دا غواړي چپای بیا با الله ته وی الله هغه ونه لمه بوزه د دې سورې لکه کمزورې دي او بم ډېر یخ نه دي هغه ډېر یخ معلومیږي سورې ډېر اعلی دي اے بنی آدمه ای دوکا بازا تا چې دونه قسمونه وکړل او دومره توبې دې وکړې چې بل بنکم بیا دې بل سوال شروع کړ الله بتا یو سوال می قبول کا بل با غواړي زما دې په خدای ستا په ذات قسم بل نه غواړم قسمونه قرانونه چې سو عادي وي ابدي اوکي الله به فرشتو ته خبرې کې دلته ورسوي هغه ونه بډېره خشته ګوره به خشته سورې به او بډېره اعلی دی بداغه استعمالو کې دا غوبو دا غونه لکسات به چپی د جنت دروازه به تر اخره شي یا الله ما خود جنت چپای بیا بو یا الله د جنت د دروازې ته هم نږدې کا دی غریب د جنت سوال نه کوي یریږي وا چې جنت ته چته شم ټول عمر میں دوزخ کې تیر کا الله غصه نشي یا الله د جنت د دروازې ته هم نږدې کا چې دا سه د خپل دوستان پکې وي نه مسلمانان وینم دا خوشحالي خونه بندا بیا بل سوالو کې سمره قسمونه دی خوړل سمره وعده دی وکړي چې بل سوال نکوم او بیا کې خدای نو مان سپیره ولې جوړه یدل تناسب خسپیرم کنه چې دوا مې نه قبل خسپیرم کنه الله ما بختور کا دا سوال مې ومنه زما دې قسمي قبل مې وکړ بیا قسمونه بخ الله ته وخري وی خجنت دروازې ته مخامخ کې د جنت دروازه ډیره غټه ده یغه ته مخامخ کې جنت ویني بیا په ځان کم دی پی د جنت خوشاله ویني د جنت په حور نظر ولګي او د جنت په خوشالو چې دی نظر ولګي چپ پي نو بیا بو یا الله د جنت ته هم وردن نه کا الله بو تا چې دونه قسمونه خوړل دومره وعده چې دی کړی نو یا الله ما نسپیره ما جوړه وکنه جنت ته چې باري خو سپیره وي یا الله ما وردن نک جنت ته پټي غوندې مې وردن نک لګوندې دې پکې راکه پروردگار خو وردن نکیا نو الله وی ما اغدرک یا بنی آدم اے دا آدم زویا صدو کا بازه صدرو جنې دوکا بازه سمرا وعده دې وکړو بیا مو ادماته تمرا دوکې نو نبی علیہ السلام مبارک او خندل صحابه وتا نو صحابه ورته الله رسول ولید او خندل وی ما ته هغه منظر را مخ کې شو الله به او خاندي په خپل شان لایقه الله زمون غد نه خاندي مراد دې الله خوشالي دا د الله صفت دی الله به خاندي نو الله به دې خجنت ته درنکم او غواړه سغواړي پکې نو دې بغوختنه شروع کې الله داسې بنگلا غواړم داسې کور مثلا غواړم دومره خزه غواړم داسې وبغواړم دا خوشالي دا نو بیا به ته الله یادای یمړه دام پکې غواړه کنه خو الله دام غواړم دام غواړه کنه خو الله دام غواړم دام غواړه کنه الله دام غواړم نو بیا به ته وی دام غواړه کنه نو الله به ته یو شی یادای دی بغواړي نو الله به تسوي چې دا تاسو وغوښتل او ما دریات کړ د دې لستن د جنت ستاره نو دې بسوي الله تاسو سره خدا خبري مناسب نه دي ټوکې را پورې کې ما پر ټوکې کې خندارا پورې کې تو خو دې پاتشه نو ته ما پر ټوکې خنداګانې کې چې دا غواړه وی ټوکې نه کوم الله به خاندي خوشاله بشي الله راضي بشي وی کې دا ست یاد کړي لستن جنت لستن د جنت ستاره د جنت وردن نه کېږي حضور پاک فرمایي دا پټولو کې اخیری کس چې دوزخ نه بوزي مسلمان او پټولو کې اخیری جنتی دی جنت ته ور داخل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پټولو کې لاندې جنتی به کم یوي چې په زرو میاشتو په مزل کې برده بنگلې وي د خوري وي جنت کې لاندې نشتا ارچا ته بزان د بل نخخ کاری ارچا خو صرف دادا چې مرتبه پکشتا بر مرتبه والا تبدیل کمزور ښکاري
ابو شکر دې چې ما خو په دنیا کې ډېر ټول عبادتونه کړي نو الله خمر تبارا کړی دا د الله دې بداغي په نظر کې لږ کمی خود ته وزن کم نه ښکاري هر چاته وزن په خپل مضبوط نعمت کې ښکاري چې ما د الله ډېر نعمتونه را کړی دي د هر جنتی په کور کې سلور ولې ببه یو بده یخ او بو ببه اعلی کل یخ او بو یو بده شات بهږي اعلی شات سوچا یو بده شراب بهږي شراب دا د دنیا شراب نه به سرخوږي وي نه به پکې نشي د انګورو جوس وي د انګورو اعلی جوس په یو بده غي بهږي یو بده سوچا اعلی په یو بهږي دا به جنت کې دروازې بهږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی ګوره د دنیا چې کومي ولی دي باغې کې لاندې کاڼي وي کنه اکاڼي خوان کوي قرآن توبه چې په دې کاڼو بیګي شرلار کوي د جنت په ولو کې بم لاندې کاڼي وي واکاڼي بسی ابا یاقوت زمرد او مرجان وي ابا چمک وي پړق بوي او دارنا به بار روزي او د وبو سره شړخپار بکې او تیریږي به سره او بیا رسول الله مبارک او فرمایي وی د جنت په ویخ کې به ختمي په دې غاړو به ختمي خټه او د دنیا د خټه په شان دی نه دا غي خټه به مشکی مشک دراواله خوشبو به یو صحابي تاسو کې د الله رسوله په جنت کې دوړه شتا وی دوړه پکې شتا خو دوړه زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شان دي او د جنت زمکه به سنگي تک سپینا وای زموږ د ازمکه په شان بني ګول غونډه تک سپینا لکه د مېده چانشوي مېده پړو ډوډۍ کوي دا څه وای او دا موجوده چې کوم ازمکه دا به الله را غونډه کوي د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړ کوي زموږ دا چې په کوم ازمکه مونږ دینه به الله ډوډۍ جوړ کوي لاس کې به الله د خپل شان مناسب علی راړي نو جنتیانو تبا دا په مل مسجا کې کیری دی به خشتا ډوډۍ به الله جوړ کړي دی په مل مسجد کې کوي دا د جنتیانو خوراک چې سغواړي ما چې د سورته رحمان دا کوم آیتونه درته وې نو چې دې سغواړي وجنل جنتین دان د جنت میوه نږدې دي نږدې دنیا کې هم میوه پسې با دکان ته ځي پیسې باوړي منډه ته باځي پیسې باوړي کور کې دې یو بوټي دې نو برابر ورخه چې اندرم پای بوچته التدا نشتا چې څنګه دې کمه میوه ته شوق راغی څنګه به دې خلیل دې لاس درانه دې چې کمه میوه دې خو خیرو شو کوا میوه بس خام وي حوالم په میوه کې نشتا میوه وینځلم نغواړي چې دا به وینځي او د دنیا د میوه پشان وي سړی به پیژنې چې دا سیب دی دا کیله ده دا مالټه ده دا کینو دی دا خربوزه ده خو خوان به داسې نه لکه د دنیا د دې پشان او مقدار به هم داسې نه غټه غټه میوه وي اعلی مزیدار او چې کومه میوه ورو شو کې فورا بداغي په دې الله بل میوه درغونه کی چې ستاسو دې زړه کېږي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې سد زړه غواړي ابدر ته ملاوي او چې سد پزړه کې تیریږي ابدر ته ملاوي لکه سد تیریږي او څه غواړي نو موږ اکثر د طالبان ته پوښتنه کوي وینا سوار په کې ملاويږي کنه دا بعد طالبان خو د نسوارو شوقیان دي ځکه دمنا دا بنا ملاويږي په جنت کې د نسوارو ډبلې نشته نه په جنت کې تماچو شته نه د نسوارو ډبلې شته نه تماچو شته نه د نسوارو چې کوم سید د نسوار جوړيږي خام مال هغه نشته یره میرا نو ایتا چې اوسوي چې سغوال نه ملاويږي نو که زمونږ دلته شونډاو غريږي امونږ چې خدای پاک یو شونډه نه سوار نو بیا وسی نو ماوي چې دا سوار شته نه انتا بدبویا شیلته نشتا نسوار بدبویا نسوار چې خلک کې واچو لاړې بتو کې لاړ شته نه انتا
خلی لبا دا انسان رطوبت رازی لاړې نه بغیر خو خلا لیکن اب تمره خشته خوږي چې هغه کې بس خوالی نی اب بار نه وروزي اب واپس تیریږي به خوان بسړی لا ورکه نو مې چې طالب بالفرض نسوار خو نشتا او بالفرض ملو شي درتا نو لاړو لبه چارته دي تر کوزيږي او که په خور ته کوزيږي نه بده چارته دی او نه بده په خور لاړې به کم دي ته کې نشته لا د پوزې قلې پکې نشتا نه د سړو نه د خزر دا ښاخ ولې نشتا خوله بدی خوشبوئی بکای او د اسمات دې نشته چې سړې پکې متیازي وي او د اسمات دې نشتا نه لوی او د اسمات نشتا نه ورکوټه او د اسمات نشتا چې خوراک اوخره ګرمې بو کی اعظم بشي ولی به د انسان نوځي په دې به اعظم شي په دنیا کې امداسي ديونه الله پیدا کړی دي چې دا غي او د اسمات نشتا دا څه ولا خدای اعظم راولي دا څه حیوانات ته په دنیا کې خوشاله زندگی به د انسان نه غم شته په دنیا کې په جنت کې نه بیماری شته نه تکلیف شته نه جړا شته اس تکلیف اس بیماری نشته نه ډاکټر شته او نه میډیکل سنټر شته د دې سيزونو ضرورت پکې نشته خوشحالی ده بس ځوانیم نه زړیږي هر سړی به د دنیا د 3 کالو د عمر په اندازې داسې وخت کې به چې امرت به ویخته اله دا بنده چې نوې زلبي شو په دې مخې داسې ویخته لانی راغله معمولی شان داسې دا خط راښکاره چې دا نری ویخته او لا خط نی راغلی په داسې اندازه به یې ارساله د خزو د سړو بل فرق دی د خزې مخ به مکمل پاکي او د سړو مخ به داسې معمولی غوندي چې پته لګي چې دا سړی وجود به خشتای خله لوګا نشته په جنت کې تند په جنت کې نشته نو بیا به خوراک او اسکا خلق څه د پاره کوي د خوند په بعد وخت کې سړی خموړي هډوډه خوري او بیا وته فروټ کیږي ودا خورا الکه ما خو ډوډۍ ډېر خورا ندان پکې خیر دی خورا دا لو الوام ورپسې خورا نو دې اوګی نه دې موړي خو د خوند پاره د جنت جامې بس خیرلیږي نه زړیږي بنا لیکن خلق به بدلی د خوند پاره لکه باز یاد خدنا او خود ته نه ګور یو جوړې چولې خو خیره نشوي ني او بل واچي هغه خو خیره نشوي ني هغه باسینو بل واچي دغه څه د خوند پاره به خلق جامې بدلی او یا جوړې په پکې چولې خلکو رسول ها جامع بخلق دې مړ ټول خبره ده ګډه وړه کوم سړی سمې وي د خوند لپاره بخلق جامع اچي د لذت لپاره او د خوند لپاره جامع بخیرنیږي نه به جامع زړیږي او کم از کم او یا جوړې بسړی چوي زمون طالبان په دې او یا بس زه ملک تاسو چولې دي لاندې یو باندې نه چولې باندې د پاسه لري کمیسه چولې کمیس د پاسه دي واسکټه چولې څوک لا دوه واسکټه مې دا واسکټ د پاسه لري چوغه ما چولې کو د چوغې د پاسه لري بیا په سر رومال ما چولې او پټکې دې مواله سره جوړې د شپږو خدل تاچي او زنانه سمرا چي دا به د خوند لپاره مختلف قسمه جوړې وي خشتا او جوړې به کم دی درځي نشتا د انارو د بوټو شان بوټي وي امام قرطبي لیکلي دی په تذکرہ کې د انارو د بوټي شان بوټي وي ابا خاص د جامو د پاره تبت انار روشو کې پمیان به مات کې چې مات کې خشتا جوړه وته روي تاسو جوړه وای چې د انار په پوستکی کې راځي دومره ناره باری کوي نو بوج په سړی نه راځي ابر اواله وا بچي خشتا جوړه مزیدار او سړی وم ګورل ته بنگړی اچي
دلته خدي بنگلي اچي الته بسړين بنگلي اچي نو زمون طالبانو یې سړی بسنګ بنگلي اچي بدی بنخ کاری نه ولې دا غړای چې مونږه جوړې بنگلي نه دي خلق وسره بلد دي نو بدی نخ کاری دا غړای مې بنگلي دي دلته خو ځکه بنگلي بدی ښکاری چې رواج یې نشتا د خزو بنگلي دي د خزو په جدا بنگلي وې سړو جدا لکه د خزو جدا غړای د سړو جدا غړای د خزو غړای کې سړی چې نو بیا بدی ښکاری او د سړو غړای چې خزا چې نو بدی بخکاری نو د سړو په جدا بنگلي او د خزو په جدا بنگلي وې سره دلته سړو لمن دي الته به استعمالي درېخه مو جامع دلته من دي الته بدرې قص پرې هم وي خلق باغ جامع چي او بیبیان هم خدای درکړي کم از کم دعا یا خزه دا به خدای درکړي او طاقت دا یو جنتی د دنیا د سلو ځوانانو دی بیماری التنیشتا تکلیف التنیشتا خزه بدل خدای درکړي حوري اب څنګه وحور عین غټ سترګې به دا تور دسترګو به خطوري سپین به خسپینی کأنهن الياقوت والمرجان دا سبی لک یاقوت و مرجان پشان غمی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمارو د جمعات کې زمون کار شروع دی یو خدا زمون محراب ډېر کمزور او بیکار او زمون اوس پر زمون کې دا سره جوړ ماربلې پکې اوس پاتې دي جمعات ورې جوړ دي خاصه چې کم سيزونه یادوم چنده اوسه غي لګوړ جمعات زمون الحمدلله نانچه جوړه شوی دی پر استریم خلاصي دروازې خلاصي دا ځکه چې اسنه سم د ډانچې د پر پیسې راکې نو ګور ډانچه خلاصه اوس مونږ ته چې کمکار پاتې دي ماربل پاتې دي د بیجې پټینګ پاتې دي پوړو ته وبره چې تګریل پاتې دي او رنگونه پاتې دي تقریبا 14 لک روپے په لګي او دا منبر مران کړي دي نو دام جوړيږي نو بس څومره مرګري زمونږ ورې تاسو ته ما ویل ځکه عامه چندې نه غواړم نو چا دا سوال کوم نه چانه چندې غواړم نه په کوڅو کې جانا غواړم کله ما په نومې سو غواړي بد بکې ګناه بکې صرف د خپل مقتدیانو ته تاسو ته او چې زما بیان څوک اوري په موبایل بس هغه ته وي نو ډیرو دوستانو موږ سره تعاون وکړه دومره زر چې دا جمعه جوړ شو دا موږ په نه شو جوړولې نو تاسو د مرګرو بعد دا تقریرونه اوري او دا بیان اوري نو تعاون کوي نو دا قاری صاحب دا فیض احمد مولوی صاحب نمبر تاسو ته ما کولیو 0333 913 12 10 ما سره رابطه کولی شي هغه سره رابطه کولی شي نو دا مهرباني وکړئ چې دا کار اوس خدای پاک زر خلاص کړي او دې جمعه تم زما د اراده دې جمعه کې زمونږ دا محراب دې باندې امکار شروع کو او د دې د دیوالونو دي زما دا خیال دی چې دې دیوالونو نه مونږ د ټایل والو او دا خشته کوم مزیدار نو دا کار اوس د ضرورتونو نه علاوه دی د جمعه د حسن او د خشتوالي کار او جمعه خشته خوان کوي جنت کې ولې ته بس ښه جنت ته ځې کل جنت لبدي جنت کې چې مې حوري دي نسخه حوره بدی وسه خشته حوره بدی وي کتاب کل خوان کوي جمعه کل خوان کوي مدرسه کل خوان کوي فرش خشته خوان کوي بستر کل خوان کوي او خدا دا به بشیر جان نه تاسو د خدام بدرنګ خوان کوي بشیر جان کې کل خوان کوي نو تاسو کل نه خبره دی ما خو نه دی جنت کې به خیر ان شاء الله وي زمارونو د اخلاص سره تعاون کوي ښه د اخلاص سره تعاون کوي او بل دا د مهرباني کې چې دا شذوب دوستان پکې وي چې ابو موږ له ماربلو شتلا سي بازي فیکټرو والا نو موږ د بکار لګستان ماربلو والا کې سوکي یا د فټینګ د پاره موږ ته تارونو د دینورو سيزونو ضرورت ده بلکونه خدامای او دوست هغه چې بلکونه څومره لګي شاید چې هغه د تنظیم بزو او تارونه لګي دا بټنه مټنه لګي او دا ګریل مې لګي نو که څوک پکې داسې تعاون کولی شي جمعه تم دې مدرسه د الله کور دې پکې درسونه هم کیږي او پکې موږ د جمعې مونږ هم شکر الحمدلله او ردی جمعه ته چې زمونږ کوم بیانونه نه چرکیږي روزانه په زرګونو خلک ګوري الحمدلله د دین یو ډېر لوی کار خیر روان دی ان شاء الله ولدي نو خذبه څنګه خشته خذبه کله مزیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویدا څخه کولې وای چې دا اغویدا نجدن مغز بادادي او یو جوړونه بارخه بارخه او چې وبس کی مړای کې بهخه او پیغمبر علی السلام مبارک یو مثال ورکي وی لکه چې خشته د تسبوح
یا د امیل یو دانی اعلا د عقیق یا د یاقوت او خې صفا کې او سوري پکې وباسه او دنه پکې تارا چې هغه تار د بار نخکاری کې نخکاری وې دقه څه به دا پندو د مغز د بار نخکاری او کما خوشبو چې پورې کوي وي نو دومره خوشبو چې د نوک د پاسه راځي کدا دنیا تراله په دنیا کې به د خوشبوې د لاسه جون سوک تیر دی او چې کوم حسن غیله خدای ورکړي دي نو کدا جنت یوي حور یوي خزه دنیا ته مخرا واړو دنیا ته نو د دنیا د انور او سپومه به خلقي لکه څنګه نور روخي جو سپومه خلش چاته نخکاری او یا ستوري خلقي او چاته نخکاری دقه سه به د انور او سپومه به خلشي دومره خشته حسن غیله خدای پاک ورکړي دا یا خزه به سنباله څنګه دنیا کې خود وسړې نه شي سنباله دا غوډیر ګران کار دا اکثر د خلکو ته می خزه دوی مقام مې دوی ماو کا 15 پایا به شپای نه بلاندې کو دې دې شنو برکت دې دې نو دلته دوا څوک نشي سنبالونه نو یا بسنګ سنباله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا غي زړونه به یو ځل پشان دي اختلاف په یو بل سره ني بغض او حسد په یو بل سره بالکل ني لکه یو لکه چې اختلاف ناراضي بغض حسد د سړي ځان سره خو نه پیدا کیږي دغه څه به یو بل سره خشته خپل جون تیری اختلاف بني او د دنیا دا به پکیوي ک بني د دنیا دا به د اغحور سردار بای عمر حیات ما تویره دی بلاګانو نه بالتم نخلاصيګو مې دا بالته بلانی دا بالته د جنت د حور سردار بای ټوله بر دې تابعداري وي دې خدي تاسو سره په دنیا کې خپل جون تیر کا تاته لوټه ډکړه او دست تاته د غسل وبکې خو دې تاته پرتوک کې پرتوغا خوا چو کمی سره ته ډالر کو دلې وې دلې وسري کړل درتا او تستل استومان را لستا خدمت کې ساده ملما خدمت کوي ستا یو عزت بحال ساتل دا ستا د بچو خدمت وکړه ستا د مور او پلار خدمت وکړه ستا د ورونو خدمت وکړه او منځ او تاسو روجيونی ولې دې به خدای بدل ورکړي کې ونه ورکړي الله بولا تخول بدل ورکی دا بجد جنت د حور سرداری وی سردان زمارونو دا خلق با په جنت کې ډېر ځات خوشاله وي ملاقاتونه به یو بل سره په جنت کې کیږي جنت کې به بازارونه هم لګېدلې خو خرید او فروخت بني خلق بدی چې شیخ وخی په خپل بزان لرای او چې دا الله د طرف نه بازار ماشاءالله او الله د جنتیانو د پاره پکې سيزونه خودي دا د انسان عقل کې کم دی لوخي چې صدق خوخي جامع د خوراک سیز د پیزار سیز چې کم سیس ته زړه کیږي نو تا ته په هغه بازارونو کې هغه شی ملاويږي او په دې بازارونو کې به خلک یو بل سره ملاقات کوي په پارکونو کې به یو بل سره ناشتي غپې شپې به لګي خندا خوندي وای بازار کې به یو شی ملاويږي ابسي په دنیا کې ګوره هر نعمت انسان ته حاصلېږي که هر انسان ته نینو بعض ته ملاويږي یو سړی دی هغه جامه غواړي چې څنګه د خوخی زبس زمکه به خرڅه کې کته ته نی بل ته خو جامه حاصلول شي منصب حاصلول شي وزارت عظما ته د خلک ورسېدل صدارت ته خلک ورسېدل بلډینګ او بنگلې ځان له خلکو جوړ کړي یو سیس د چې هغه په دنیا کې ته نشي حاصلوله دا د امریکای او د روس بادشاہ نشي حاصلوله ادا چې دا شکل ځان له بدل نه نشي بدل رنگونه په بدن پورې کې پوډره موډره سرخه مرخه به لګي خو چې ستا کم شکل دی او ته زما دا نه دی خپل بل شکل می خوښ دی دا نشي بدل شکلونه بدار انسان خپلی او د جنت په بازارونو کې به شکلونه ولاړ وي نو چې دا کم انسان کم شکل خوښ شي نو پاره کې ورننو دینو هغه شکل به جوړ شي او په نخو نه خانو په جنګلو کېږي ګوره دا سوي لکه انسان دلته جوړه بدلې یا یو انسان دلته وخت کټ کی یا وخت پری دینو دی خو بدلیږي نه خلک پیژنې یا ماشوم دی او دی بوډا شو نو دا شکل بدل شو خو بیا پیژنګلو کېږي د قرانګي به پیژنګلو کېږي خو جنت کې به شکلونه ملاوي او د ټولو نه د خوشاله غټه خوشاله سیسه ده ادا ده چې په جنت کې به زموږ د رب العالمین سره ملاقات هم کېږي د چا به غدوه او عشیه سره ما ملاقات کیږي او چا به د دنیا د یوې هفته برابر ملاقات به الله سره کیږي
اب څنګه دا خلق بټول په یو میدان کې الله را جمع کړي دا جنتیان چې دا را جمع کې لوی میدان وي نو په کورسو باندې به خلک کېني څوک به د یاقوت په کورسې ناشتي څوک د زمرد په کورسې باندې څوک به د نور داسې کورسې به چې رڼاګانې او شغلې به تخېږي مختلفو طریقو سره به ټول کېني نو چې څوک په دې کورسو باندې کېني نو باران به پیدا بره نه وشي باران به د سوي د خوشبویو باران به پیوشي نو چې د الله د طرف نه د خوشبویو باراني اب څومره مزیدار دا څه خشته باران د خوشبوئی بر دي خلکو نه دي بعض باران ډیر خشته او ډیر خوندور او مزیدار لګي دې کې رب العالمین راهکار شي نو دې ټول سره ملاقات وکړي ټول باندې ویني وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه بخوشاله یو تازه وي او خپل رب ته وګوري او چې الله یو سکند دا جنتیان اوویني یو سکند معمولی شي ابد دومره خوندوري دی له بخوان ورکی چې د جنت د زرو کالو خوشاله وتی دمره خوان به پاږي رب العالمین بدوی ته وای چې اے جنتیانو ما خدای د دنیا نعمتونه درکل سکم دی نه الله اسم نه دی چې سغواړو ملاويږي او آیا کنه کله کوم ستیریږي چې دل درکم الله ارسم ملاوي دغه سغواړو هغه ملاويږي وینا یو خوشحالي پاتې دا غلا مې نه درکړي یا الله غصه خوشحالي وې سوچونه وکې د دې لکه بنه راځي یا الله بس خوشحالي وي نو الله به تقبل دیدار وکي دیدار بیا به الله وي بندگانو وای کنه یو خوشحالی بلا پاتر الله منا نظر کړي الله غز خوشحالی دا هغه ستاسو دیدار دی هغه ملاو شو خدای چې دا دیدار دی راته بیا کې ډېر خوان دی پکې کوم بداسه ځان برته خیم بل دیدار برته کوم دا الله د شان مناسب لیکن یو خوشحالی می درتا لانه در کړي اپاته دی یا الله غسدي خوراک او بس کاک د دنیا د جنت خواہشات بیبیانه الله ارسشتا د سجې دی چې پاتې دی نو الله به جنتیانو توفیق وکړي خدا قرآن شریف خو زمونږ امت ته نازل دی دا خدا آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام امتیانو ته نه دی نازل صرف زمونږ امت ته نازل دی نو رب العالمین به ټول ته متوجه شه دوی بغریش کې الله سوي نو الله په خپل شان لایقه د قران شریف تلاوت شروع واه چې بسونه خوندوري څومره خوان به دا ټول وته متوجي وي او لکه وای چې خدای چې بس نه کوي یا الله دا څومره خوان دا د جنت د دینه مخ کې څومره خوشاله وي یې بشیر جنتیان نو زه پکې اکثر طالبانو ته وایم د خپل طرف نه دا ټکی ویم هم چې بیا د سورته رحمان تلاوت کې زونه خوان وکړي چې د جنت د نعمتونو ذکر کوي چې څومره خوان وکړي نو بیا به تعالی او چې ورده بل مسجد مې دل تیار کړی دی په جنت کې به هر وخت هر انسان ملمای ګوري د بل مسجد خورا جوړي او تیار جوړي او د چا ملما وي نزل من غفور الرحیم د الله ملما وي هر وخت به الله میل نو الله بوله میل مستاته راکړي ورځه نو دي چې خوراکونه وخوري واه واه نو کور ته براش نو بیبیانه بوته وای ته خدان بل شان خشتراله زمونږ نه چې ته خودم رخ کولې نه وي او چې واپس شوي نو ډیر زیات کولې او ډیر خشته څه چل کړي بل شان خوشبوئی او بل شان خشتواله خدای درکړي دي دی وته وای چې موږ د خپل رب جبار سره ملاقات کړي او چې الله سره سړی ملاقات وکي او دومره خولي نشي نو پس وخت خولي کیږي بعض نه کان به سار او مقام جنت کې سار او مقام نشتا یو شان روز ده یعنی هر ټیم به الله سره ملاقات کوي جنت کې روز افتی نشتا د دنیا د افتی برابر ټیم کې به بعض انسانان جنتیان د الله سره ملاقات کوي مرتبو کې د درجه به هر چا د پاره یو درجه به د پلینه دومره لري لکه د 500 کالو په مزه
وی تاسو دې ستورو ته نه ګورئ په دې اطرافو کې څومره لري دي دومره ستوري دي د الله په دې کائناتو کې قسم په خدای کو اوسه پورې دې سندانانو معلوم یو څو میاشتې مخکې ما یو آرټیکل کته یو ستوري دی چې کله خدای پیدا کړی دی پته شته ده خدای خبر چې زر کالو شو 15000 هرب کالو شو کروڑو شو کسونو شو او یو ستوري او رڼا څومره تیز دی جنور راخاري څومره دلته تیز رڼا را رسیږي وې دا هغه ستوري رڼا دنیا زمکه ته اوسه لاره ورسېده دومره د خدای کائنات داسې به جنتیان پدې جنتونو کې دا محلات به وي او پاره کې به جنتیان پراته وي یو صحابي د حضور پاک نه تاسو وی جنت کې سنشتا ویاو وی که څوک جنت کې اسو غواړي د سوریا قوت اسبور خدای ورکی سوریا قوت او چې کم زیاته دي الوزی باغا چې کم زیاته پیزان رسین ولته برسېږي یو بل صحابي د حضور پاک نه تاسو کو وی جنت کې وکر کروندوي کروندوي وی یو سړی په الله نه غلو غواړي زمیدار بابا چې زه غنمو ته مې شوق کېږي الله به تو عمر کې ها دا تو هم دغه پټي دی باغ تو هم باغ پټي کې اونولي چې څنګه اونلي دسترګې د رب نظر باغ زرغون شي او لکه د غرونو غنم به جوړ شي الله بوته والا بني ادم ته پیسې موړ نشوي دلته غنم غواړي پیسې موړ نشي جنت کې به بچی کیږي کنه نه د چا ځل کې ودا تیریږي نه چې زما دي بچي پیدا شي نسوار ہوتا سیګریټ ہوتا دا بچا په لکه شوق ناراض چې کوم شي جنت سره مناسب نه د چاله کې بنه راځي کله چا پلار په دوزخ کې دی او کافر دی نو چې کافر خو خدای را دوزخ نه نو باسي د چا په لکه بدا خپل پلار سفارش نه کزوی کافر دی او په دوزخ کې پروت دی د چاله کې بداغه د بخنه سوال نه راځي دنیا ته دا شوق پر چانه راځي چې را کبیاغه پاکستان ته لاړم خپل کور مې ولید دا شوق پر چا پړ کې بالکل نه دې ته توجه بالکل نه راځي پردو خذو کتو ته په جنت کې شوق نه راځي او دا سه لکان وای چې هغه لکان با خشتا دولی وای کانه چې لکلا خشتا کان کسنګ دې بيد مکنون کل اعلا وای لیکن دا چا پزله کې بغلط سوچ چاته نه د جنت جون دی بیا مرګ ختم مرګ نشتا بیماری نشتا او الله بسوي یو اعلان به وته کوي الله پاک وی اے بندگانو یو اعلان وره دی وای چې خدای پاک سوي الله سوي وی نن مې د تداسه فیصله اورما چې خوشاله بچي ادا چې نن تاسو نظر ازیما تاسو باندې بده چرته نه غوسه کیږي او نه بدن خپه کیږي دا نعمتونه خدای په جنت کې ساتلي دي انسان دا خذلم دي دا سړول او چې کم نیکان سړي دی نیکان خذل کم د خدای نه یاره کې دا وی د پاره د نعمتونه لیکن زمارو مونږ په ډېر معمولی د دنیا په عيش او عشرت د جنت د خوشاله برباده معمولی غوندي د باز خلک دا ایجنټان د انګريزانو خوارشي وي لګ غوندي یو شی د لدر کې ایمان خلکو پرې دین خلقو پرې خو شریعت خلقو پرې خو اسلام پورې خلق ټوکې کوي قسم دې خدای پورې خلقو ټوکې شروع جنت پورې خلق په بعد شیرونو کې بعد خلقو جنت پورې خنداګانې ټوکې کوي جنت په حور پورې خلقو خنداګانې ټوکې کوي او بعد بدبخت هغه شیرونه په فیسبوک او په موبایل نشر کوي چې ظالم اخواتم کاندې ته پروت دي چې الله پاک یو شی وي او ته پاګه کې شک او هغه پر ټوکې کې د ایمان دی د الله د قران آیتونو پورې څوک ټوکې د جنت حور پورې باز خلکو په شیرونو کې ټوکې او ټقالې کړې دي د جنت حور چې الله ذکر کړی دي د خدای خبرو پورې ټوکې کې دا به څنګه ایمان او باز ظالمان هغه نظمونه هغه شعر کوي هغه فخر کوي هغه سندر یو بل تشیر کوي ګورې رضا په کفر دا مو آیا چې ګنې دا خو ما سه شعر کو د خندا شعر او خلک ور پورې خاندي او ناشنا شی مې نه ذکر کا او خلک به خاندي اورګه د مولا اړه په خپه کوم د مولا اړه به شک خپه کېږي دین پورې سره ټوکې
آیاتونو پورې سو ټوکه کې د مولا زړه خپکیږي د جنت حور پیسو خنداګانې کوي د الله خپکیږي بند مولا خپکیږي قرآن پورې سو ټوکه کوي مولا خپکیږي بالکل د مولا پړه دي تور وردن نکړه چاړه دي وردن نکړه خپه دي کو پر دې نمخ کې الله لا چاړه رو بر الله دې خپک د الله رسول دې خپک فرشتي دې خپک لو کائنات دې خپک دیتا ایمان بالغیب دا زمون عقل ناجی قرآن پیغمبر پا خپل فرمائی وینستر کی لیدلی دینا چا پزل کی تیری دیشی واللہوی تعالی میں ساتلی دی تب ایمانی مونگی ایمانوی انشاءاللہ خدای بیرا کئی او جسو کوئی دا بسنگا یو دا سنگا تے نمانے خدای بریت محروم ساجی مونگ لبے انشاءاللہ را کئی دا اللہ نا سوال کوئے عمل کشینو لے رگرانا و عمل بکوے بے عمل اللہ خوشحالی کی جنت خدای په خپل فضل ورکي والله فضل پار چانه کی پاغه چا کوي کې خوشاله شي ډیر خلک وي په عمل نه ملاويږي سلام عمل کو نه جنت د خدای په فضل له او فضل پچا کوي چانه خوشاله شي او خوشحالي کې د هغه چانه چې څوک نه عمل وکي او د ګنا نه ځان وساتي نو د قیامت د لوی ورځې الله ته درېدل ځان تر مخ کې اللہ تعالی بودریگم گناہ نزان ساتے و نیک اعمال کوي انشاءاللہ اللہ نا امید ساتو کہ خدای بابا مرحم کی او دا جنتون خدای مونږ له پیدا کړی مونږ له پیدا کړی کې خیر انشاءاللہ ورته دا زمونږ د سیزو کندې کې د الطاف دی مور او د شمشاد اجي صاحب شمشاد استاد او شمشاد جی صاحب پور والا وفات شوی ده غالبا پینځه میں به جنازه ده الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي شمشاد اجي صاحب هم ډیر خسرې ډېر نیک سړی او دا کور والے ډېر خبونی ادم الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي د بامبخیلو د کندي د عدنان مروفات شوی دا الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د ملګرو نادر وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي بعض ملګرو خاتون راځي دي بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه نصیب کړي زمونږ د افتخار اجي صاحب زمونږ د جمع مرګره دي د ضرور د مخ روزو کې عمرزو کې په اکسیډنټ کې غریب شهید شوی دی موټر سایکل په ډاغرو غریب شهید بیا د جنازې لاله افتخار اجي صاحب عالم هم دې موږ سره دورام کړی دی ضروري وفات شوی دی او دا څنګه ګوره شهادت ولا خدای ورکړه او بیا هم دعا وته کې چې الله مغفرت نصیب کړي الله ټول وایسام له صبر ورکړي الله د نور غمونو نو ساتي او زموږ په حیات آباد کې یو دوست دی قاری محمد الله صاحب ډېر ظلم وسره شوی دی بچی په موټر کې روانو او چې ډاکوان پر راغلی وړه دی پکړی اوما خله یو ماشوم الک داسې د شلو دویشتو کالو الک په داسې قشتا اپکه مړ شو او په مړو نه لاټاو پیسې وسره کړه او بلې ولا پلاس وشتره او بلې ولا پخپوي دو زخمیان دی یو مړ ډېر غریب دلمن ډېر زیات هغه تم دوه چې خدای پاکي هغه بچي شهادت قبول کړي او الله ټول وارثانو لپلار لا رونو لا مور لا ټول الله صبر ورکړي لوی صدمه چې الله ولا صبر ورکړي او الله د نور غمون نه پامن کې استاد او زمونږه نور بعضی دوستان دی وفات شوی دي د چا مور د چا ټول دې خدای پاک وبخي چا بعضی ته مشکلات دي په کورونو کې الله دې مشکلات په خیر ورکړي دی د ماسخر بابا ته ټیک شوی دي واقعي بسور علی دې او هسپتال کې دې سر بابا الله دې ولا روغ صحت ورکړي او غفر علی صاحب دې هغه بیمار دي ټول د دعاو کې چې الله ولا راغلي دي او د موږ د جمع مرګري د اکثر بیماری الله دې ولا روغ صحت ورکړي یا الله بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي الله زموږ د منزل د ډېر لري نه خلق راځي او یو قدم اجر ورکړي باز زنانه دي خپل دعاګانې غوښتي دي بعض نارینو په ټلیفونونو دعاګانې غوښتي دي الله دا غوي دعاګانې ته معلومه دعاګانې ولا قبول کړي الله د پریشانونو ټول محب او امان کې وساتي او بالخصوص مسافر ورونو ته دعاګانې کوي مسافر ته بازو ته پرونم یو مرګري خطر نه ډېر کول کړو بیمار د هسپتال کې پروت دی الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي څومره مسافر چې بیماران دي الله شفا ولا ورکړي روغ صحتونه ورکړي د سفر د مشکلاتو نه وساتي چاته چې پریشانې دي پریشانې په خوشاله بدلې کې الله ته زمونږ راضي شي خدای زمونږ توبې قبول ګناهونه